دی کې بل پیغمبر ضرورت یو دا وجه دویمه وجه دا وه چې یو پیغمبر به کله تیر شو نو د خلکو نه به بیا هغه خبره یېره شوه لکه ستاسو د کرونا نه مخکې تاسو چې کوم سوال وقاص صاحب یاد کړو نو هغه درته اوس چې سکول نه وروسته راتلی نه و درته یاد نو بیا یې درته رسره نه شروع وکړه هدایت الله صاحب درته بیا رسره نه شروع وکړه یوه ورځ دوه ورځې درته موږ په اړه یادولې ولې مې یادولې ځکه ستاسو نه یېرې شوي وي نو بیا درته هدایت الله صاحب ویلې او چې هدایت الله صاحب سره کم پیریډ و هغه زمین صاحب سره دی نو زمین صاحب درته ویلې یا درته وقاص صاحب ویلې بل درته ویلې نو دغه شانې چې کوم دعوت به هیر شي نو نوی بل پیغمبر به راغی زوړ به ورته یاد کړو نو تاسو نه تپوس کوم چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې کوم قرآن مجید و د هغې نه کم ټکي وران شوي دي اوس چې په هغه وخت کې کم قرآن مجید و او خلکو به یادوه اوس ته کم ټکي وران شوي دي نه دي وران شوي او دا ولې نه ورانېږي الله وایي انا نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون موږ نازل کړه او حفاظت به موږ کوو نو حفاظت یې څوک کوي الله یې کوي نو محفوظ دی چې هیر شوي نه دي چې هیر شوي نه دي نو د بل پیغمبر ضرورت نشته دغه شانې کله کله به داسې وشو چې خلکو به د قرآن کې د هغه وخت په کتاب کې به د ځانه ټکي ورمنډل او لکه دې وخت کې چې اوس بعضې سړی چې کله زموږ پر علاقې کې یو مشر و الله دې وبخي اوس مړ دی هغه په عربۍ ډېر ښه پوهېدو نو هغه به کله کله د عربي هم داسې په تجوید وویله خلکو به یې که دا تبارک الذي وایي نو دغه شان قابلان خلک به نو هغوی به د الله د حکم سره خپل ټکي به ورسره یو ځای کړه نو عام خلکو به وي نه په قرآن کې راغلی دي هم دا تبلیغیان وروڼه چې کله داسې لاړ شي تقریر کوي نو پرې تقریر کې اکثر دا مولوي صاحب قرآن وایي حدیث وایي نو چې هغوی پکې چېرته قصه وکړي نو د عام سړی وایي یاره امیر صاحب راغلی و د قرآن نه مین دی خبره وکړه او هغه قصه بیا کوي نو قصه خو د قرآن نه وي نو دغه شانې خلکو به په دغه وخت په آسماني کتاب کې خپلې خبرې ورنه نیستې نو الله پیغمبر راولېږه نو هغه قصې د خپلې خبرې دی په منځ کې تبدیلي نو زموږ په قرآن کې د اوسه پورې چا تبدیلي نه ده کړې او خلکو پکې خواري کړې ده چې نه چې نه ده کړې ده پکې یو ځلې د قادیانانو دا دور چې کله نوی نوی شروع شو په دغه زمانې کې یو سړی دی انګریز دی هغه راغلی دی مدرسې ته او په دې باندې مشوره دغه کوله چې یاره نوي قرآن مجیدونه ورکوو موږ وړوله نوي په هغې کې داسې بعضې ټکي دي ایستلي وي دا به والي خلکو ته نو چې هغه کله قرآن مجیدونه راوړه مدرسې کې یا داسې په جومات په غاړه باندې نو چې راوایغېستو نو هغه لک ورته یې دا ویله جي دا نشم ولې په دې کې خو صورت فاتحه نشته دا څه بلا ده نو بیا بل ورکو په بل کلي کې په بل کلي کې بل ورکو نو هغه ورته وی داسې چې وکتو چې یاره پاڼې خو ډېرې مزیدارې دا رنګ ډېر مزیدارې پاڼې اړېلې اړېلې دا چېرته صورت پیلې پکې په دې اول سر کې لیکلی و یا د صورت مایده چې کوم د اخوا لیکلی وه هغه وی دا واله د قرآن مجید ستانه ګډ وډ دی موږ ځان له په روح قرآن مجید سبق وایو نو ویل تا ته څه پته ولګوي چې دا پکې نشته ویل ته د غوږ شدې راته وایم هغه ورته شروع وکړه په منځ کې ایتونه په قرآن مجید کې نو ویل دا موږ ته په یاد یاد دی ښه دا موږ د کتابونو نه یادو په پاڼو کې دا موږ ته په یاد دی ایو ته وی تا ته څونه یاد دی بل وی تا ته څلوېښت کسانو ورته وویل په هغې مدرسې کې وی ما ته په یاد دی ما ته په یاد دی هغه لاړ او په خپل کتاب کې ولیکل چې د مسلمانانو نه د قرآن مینه د قرآن تعلیم در چا پلار هم نشي هېرولی نو په دې وجه باندې زموږ قرآن محفوظ دی زموږ قرآن زموږ اسلام د دې لپاره د نوي پیغمبر ضرورت نشته البته دومره ده چې پیغمبر دغه ذمهداري ده زما اوس ته په ذمهدارۍ باندې ده چې پیغمبر کم روایت راوړي دي کم کتاب یې راوړی دی کم حکمونه یې راوړي دي هغه حکمونه به موږ یو بل ته رسو او چې د مرګه پورې د دنیا د ورانېدو پورې چې په اوله ورځ باندې د دې امت په څه شي اصلاح کېده په اخره زمانې کې به په حقه تعلیماتو باندې اصلاح کېږي په دې دنیا کې داسې دور نشي راتلی چې هغه دور کې به ګنې د قرآن نه علاوه په بل څیز باندې د خلکو اطمینان راشي پرون د کرکټ یو مشهور دغه و دا ویکټ کیپر عبدالقادر نومی دی غالبا عبدالقادر دی غالبا هغه تقریر مې اورېدو په د شیعګانو یو پروګرام و په هغې کې تقریر کوو هغه تقریر مې اورېدو هغه وایي چې زه په یورپ کې وم او موږ د کرکټ هلکانو موږ ځان له په خپله کمرې کې دغه کوو جمع م کوله نو سید انور زموږ کپتان وایي هغه ته موږ چې ته بانګ وکړه نو هغه بانګ کوو زه لاړم یو دس مې کوو یو ما پسې یو انګریز کس راغی بلکې لاړی وایي ما ته یې وایي چې دغه دا یو تپوس دنه کولی شم وایي ما ورته وایي چې وکړه وایي ما ته یې وایي چې را تاسو څه ویل وایي ما ورته وایي چې ولې وایي دې سید انور چې کوم ټکي ووایو نو هغه د انګریزۍ هغه الفاظ داسې وایي زما دا زړې دې سندرې هغې ورته سندره وویله ورته اول دا ووایي چې ګوره زه نه پوهېږم چې تاسو په دې خفه کېږئ خوشحالېږئ خو زه یو تپوس کوم که تاسو پرې خفه کېږئ د مخکې نه معذرت کوم او که جواب راله راکوې نو جواب راله راکړه وایي چې را ده کومه سندره واله دا سندره زما په دې زړه کې ننوتې ده اوس مې د زړه نه وځي دا څه قسم سندره وه وایي ما ورته ووایي چې کومه سندره وایي چې دا د سید انور چې ویله نو سید انور بانګ کو
نو په بانک کې الله اکبر او د اشهد ان لا اله الا الله او د اشهد ان محمد رسول الله دا الفاظ هغه اورېدلي وي چې دې زما په دې زړه کې داسې سیخ کړی دی پوهېږم نه چې داسې چل دی وی هغه ورته وي چې دا خو زمونږ د الله پیغام دی د الله د لویۍ د بړایۍ بیان دی نو د هغې یو تیز دغه د بالر و نو وی هغه ما ته بالینګ کو نو ما وله بال ووهو نو دا چې د ما خوا لاسې رانږدې شو نو خپل ملګري فیلډر یې بال خطا کو نو ده ورته تر دې نه کنځلې وکړې په انګریزۍ کې ورته کنځلې وکړې نو بیرته زر ماله راغی ما ته وی چې یاره ایسکیوز می پلیز وایي ما ورته وی چې ولې لکه څه چلو شو وایي ما ته وی چې ماله ستا خوا ته کنځلې نه وي په کار وایي ما چې ولې زما نه څخه وړوکی خو نه زما نه هغه غټ دی وایي نه وایي ستا ګیره ده او دا پرسنالټي چې ده نو داسې نه و په کار چې ما ستا په مخکې کنځلې کړې وي نو ګوره زمونږ د شکل نه او زمونږ د رسول الله صلی الله علیه وسلم د سنتو هغه روب چې دی او یوازې په مسلمانانو نه بلکې په کافرانو باندې هم دی په دې وجه باندې مخکې چې موږ کوم ووایو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وایي چې زه د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته ښایسته اخلاق وښیم زه ستاسو له کردارسازي وکړم زه ستاسو ژوند چې دی نو هغه جوړ کړم نو دا ټول استادان چې ستاسو دا مختلف پروګرامونه کوي د دې بنیادي زموږ هدایت الله صاحب چې دی نو دا زموږ ستاسو د حساب استاد دی خو ستاسو د رهنمایۍ دپاره لګیا دی یوسف خان صاحب ستاسو د عربۍ استاد دی چې عربي درته یاده کړي خو لګیا ستاسو په اخلاقو باندې ستاسو په کردار باندې زمین صاحب دغسې هر استاد والا د استادانو مقصد دی چې زمونږ کوم شاګردان دي چې دا په معاشرې کې د قابل حساب استاد انګریزي استاد د ساینس پکې هم قابل وګرځېږي خو چې دا په معاشره کې داسې ښایسته کردار خپل کړي چې د دې په بنیاد باندې دا په دنیا کې هم سرخروي او په آخرت کې هم سرخروي او هغه چا ډېر ښایسته خبره کړې وه چې شیخ مکتب ہے ایک عمارتگر جس کی صنعت ہے روح انسانی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین